بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو دا اذا تنه کې الاول دغه مقدمه بیان شوله، پای کې درې فصلونه په اولنی کې جو دغه تعریف موضوع غرض، په دویم کې کلمه د کلمې اقسام او د اسم فعل حرف تعریفات او د اسم فعل حرف اقسام د علامات او وجه تسمیه. بیا د کلام په اړه کې خبرې شو چې کلام څه ته وایي، اسناد څه ته وایي، جملې ته نور نومونه څه وایي، جمله اسمیه څه ته وایي، فعلیه څه ته وایي، مسند څه ته وایي، مسند الیه څه ته وایي. دا غي نه بعد بیا موږ دا وکړه چې موږ دا بیان کړل چې په دې دویم فصل کې په دویم باب کې نو بای کې د اسم فعل ارباس په کومه نه اسم یو تعریف معرب او مبني. معرب ذکر کړل، د معرب اقسام 14 قسمونه د اسم متمکن، پای کې نه قسم اعراب، بیا منصرف او غیر منصرف. وز د دې نه اقوا د معربات نه بدیتا پدې کې دوه سيزونه، یو په کلام عربی کې عامل وي بل معمول وي. عامل دې ته وایي، تاسو مخکې ویلي دي چې رچا د وجنه د کلمې آخر بدلیږي را بدلیږي آیت عامل وایي. او معمول دې ته وایي چې به معمول هغه کلمې ته وایي چې د چا د وجنه پدې کې عمل شوی دی، جانه پدې کې عمل شوی دی. یعنی دا عامل هغه عمل چې په کم کلمه کې ظاهریږي، دا عامل هغه عمل چې په کم کلمه کې ظاهریږي ایت معمول وایي. څه ورته وایي؟ معمول ورته وایي. یو ته معمول وایي او ډیرو ته معمولات وایي. معمولات نو په دې علم النحو کې دوه سيزونه دي چې دا ته او پیژندل کنه، نو لکه ته پوه شې چې لکه ته علم النحو زده کړل. یو پای کې ټول لکه تقریبا شپږ سيزونه دي. یو مفردات زده کول دي، او یو مرکبات زده کول دي، او نمبر 2 معرب زده کول دي، نمبر 3 مبني زده کول دي، او عامل زده کول دي، او معمول زده کول دي. نو پدې کې دا درې کارونه تقریبا موږ کېدواله. مفرد موږ زده کړل، او مفرد کې صحیح، او مفرد کې لکه اسم فعل حرف پیجندلی، او اسم فعل حرف تقریبا چې تاسو پیژنې با. نور پدې کې دا اسم قسمونه دي، او به ان شاء الله ورستو پرې بل سبق کې برازي چې لکه اسم مذکر دی که مؤنث دی، معرفه دی که نکره دی، دا به بیا ورستو راځي ان شاء الله. مذکر دی مؤنث دی، او دا معرب نه دا تاسو زده کوله. لکه په معرب کې څه دي، خو د معرب تعریف ته او د معرب تینه دا 14 قسمونه د اسم متمکن د 14 قسمونه دي، او بدی کې دا نه قسمه اعراب په معرب کې نور څه نشته دا وې ذکرل. او وس چې موږ شروع کوو نو دا موږ معمول شروع کوو. معمول څه ویل کېږي چې دا چا د وجنا د عامل هغه عمل په کوم کلمه کې ظاهر شوی، هغه کلمې ته معمول وایي. څورته وایي معمول. او یو د معمول وایي، ډیرو ته څه وایي معمولات. دا معمولات په اول په دوه قسم دي، یو ته ویل کېږي اصالتن معمول، او دویم ته ویل کېږي تبعا معمول. اصالتن معمول او دویم ته څه ویل کېږي تبعا معمول. اصالتن معمول چې نه کنه دا ټول معمولات په کلام عربی کې 28 دي. ټول څونی 28 معمولات دي. اصالتن معمولات د په درې قسم دي، مرفوعات، منصوبات او مجرورات. مرفوعات اتدي، منصوبات 12 دي، مجرورات 2 دي. دا څه شولو؟ ها 22 شو. او 15 چې دي کنه 15 دا توابع دي. 15 څه دي؟ توابع. او نو دا 27 شول. 8 او 12 سوج 20 او 2 22 او 5 27. او یو چې کنه دا فعل مضارع ده. سره فعل مضارع دا فعل مضارع دا 28 معمولات دي. په کلام عربي کې څو معمولات دي؟ 28 معمولات دي. په دې کې 15 دا پکې تبعا معمول دي، او دغه د 15 نه علاوه یو پکې فعل مضارع راځي دا کټ شو، او 15 دا کټ شو، شپږو 22 دي دا اصالتن معمول دي. څه معمول دي؟ اصالتن معمول دي ته ویلېږي کنه چې دا عامل د عمل پدې کې ډایرکټ ظاهريږي. دا عامل د عمل پدې کې ډایرکټ ظاهريږي، او توابع چې دین هغه پای کې ډایرکټ نه ظاهريږي، بلکې دا د چا تابع وي، د چا نه ورسره راغلي لاول پای کې ظاهر شو، بیا پدې کې ظاهريږي. صفت تاکید بدل عطف به حرف او عطف بیان تاسو پروس کول ویلي کنه.
نو دا توابع دي. نو اوس به موږ دا معمولات شروع کوو ده مرفوعات منصوبات مجرورات توابع دا چې ختم شي مبني معرب سره به ختم شي بیا مبني شروع شي دا بیا وته مبني ختم شي بیا مرکب ده بیا په اخر کې عامل دي وایي معنی نو دا ډېر خپل ترتیب ده په اسانه طریقه باندې تاسو چې صرف دا یاد کړل کنه لکه دا اته سوزونه دا یاد کړل نو ته پوه شې چې لکه په کلام عربي کې چې په کم ځای کې هم دا مرفوعات راځي نابته یاد کړي ان شاء الله. نو ګران پدې کې ځلیش درې خو لږ توجه غواړي لږ فکر غواړي لږ مهنت او کوشش غواړي. دا صرف 28 سوزونه ته یاد کا تا ته قرآن ته راځي مخې ته کته ته حدیث مبارک راځي کته ته فقه مخې ته راځي ته ولا پیجندې شي چې په دې باندې عمل د چا د وجه نشوي دی او څه عمل شوی دی دلته دا به تاسو پته لګي ان شاء الله. نو دا اولنې مقصود چې نه دا مرفوعات په بیان کړي د سبا ما بیان کړي مرفوعات کې مرفوعات مقدم کړل په منصوبات او په مجرورات باندې ځکه چې دا مرفوعات په کلام عربی کې دا زیات استعماليږي بل دا چې په دې کې دا فاعل دی پکې مبتدا دی پکې خبر دی پکې او دا فاعل په نور په نسبت باندې دا مضبوط وي سوي دا مضبوط وي. مرفوعات اتري اته مرفوعات دي نمبر 1 فعل له نمبر دا فعل نو فاعل نائب فاعل او مبتدا خبر دا فعل ناقص افعال ناقصه دا افعال ناقصه اسم دا افعال ناقصه اسم دا ما ولا مشبهتان بليس اسم دا حروف مشبه بالفعل خبر او دا لا لنفي جنس خبر. پدې کې د مسند الیه یعنی مرفوع چې یا به مسند الیه وي یا به مسند وي که مسند الیه نو یا به فاعل واقع وي یا به نائب فاعل وي یا به مبتدا وي یا به افعال ناقص وي سمي یا به د مولا مشبهه ملي صحیح سمي اگر مسند نو یا به خبر وي یا به د حروف مشبه بالفعل خبر وي یا به د لال نفیس خبر وي. پوه شو به معنی ها مرفوعات ټول سوري آتا کم دي فاعل نائب فاعل مبتدا خبر دا صحیح یادول غواړي ما فاعل نائب فاعل مبتدا او خبر صحیح شولا. بیا دوه اسمونه دي او دوه فعلونه دي دوه اسمونه دي او دوه خبرونه دي. نو دې لپاره کته دا مثال یاد کې چې کان الله غفور الرحیم کان الله غفورا نه کان فعل ناقص تدری اسم دا فعل ناقص اسم ادما ولا مشبهتان بليس اسم دا دوه او د حروف مشبه بالفعل خبر او دا لکه ان الله سميع تیات کې نو تاسو بلا یاري سميع دا ګوره خبر ده د حروف مشبه بالفعل خبر او دلائل فی الجنس خبر. پوه شو به معنی مرفوعات ټول سوري اتا کم دي فاعل نائب فاعل مبتدا خبر او دا افعال ناقصه اسم لما ولا مشبهتان بليس اسم د حروف مشبه بالفعل خبر او دلائل فی الجنس خبر. دې پوره بیا زو مخکې اول المقصد الاول في المرفوعات مقصود اول دا په بیان د مرفوعات کې مقصد دا مصدر میمی دی مقصد سره مصدر میمی دی او مصدر په معنا د مفعول باندې لګي مصدر په معنا د مفعول باندې دی. نو اصل کې المقصود الاول في المرفوعات وسو دا خبره رد ویم خبره چې دا مرفوعات جمع د مرفوع دا او که مرفوعات جمع د مرفوعاتون دا مرفوعات جمع د مرفوع دا او که مرفوعات جمع د سره نو کته چې دا مرفوعات جمع د مرفوعاتون دا مرفوعات جمع د سره نو بیا د دې دا اسم سره مطابقت ناراضي د موصوف سره مطابقت ناراضي ځکه اسم چې دا مفرد ده دا مذکر ده اسم سره مذکر ده او مرفوعاتون چې دا سره مؤنث ده او د موصوف او د صفت په منځ کې یو بل سره سوي مطابقت پکاري سبا کاروي مطابقت پکاري عدل مطابقت نشته او کته چې دا مرفوعات جمع د مرفوع ده مرفوعات جمع سره نو بیا پکار دار چې د مرفوع مذکر ده او د مذکر جمع په واو او نون سره راځي په الف او تا سره ناراضي
لکه په خبره باندې پوه شوي مرفوعات ته کنه مرفوعات المقصد الاول في المرفوعات نو دا مرفوعات دا د څه جمع ده دا مرفوع جمع ده او کله مرفوعاتون جمع ده نو کته چې دا مرفوع جمع ده نو بیا یې د دې جمع په واو نون سره راتلل پکارو مرفوعون مرفوعین راتلل پکارو مرفوعات راتلل نو پکار ته څه چل کې لکه ما ته ګوره او کچرتا ته چې دا مرفوعات د مرفوعاتون جمع ده زګه خو د الف او تا سره راغله کنه پوه شو به معنی زګه په الف او تا سره راغله نو بیا د دې اسم سره د اسم سره مطابقت ناراضي زګه اسم چې نه دا د موصوف ته او هغه مذکر دی او مرفوعاتون چې دا سره مؤنث دی هغه بری خبره باندې پوه شوي بری خبره باندې پوه شوي ها جواب دار چې مرفوعات جمع د مرفوعاتون نه ده بلکې مرفوعات جمع د مرفوع ده مرفوعات جمع د سره د مرفوع ده مرفوعات جمع د سره د مرفوع ده مرفوعاتون جمع نه ده پاتې شو ستاره اعتراض چیرې کده مرفوع جمع مې نو بقادر چې الف او تا سره نه راغله نو حدیث چلې چې هر هغه مذکر چې هغه لا عاقل وي هر هغه مذکر چې غیر عاقل وي هغه مذکر چې سوي غیر عاقل وي نو د مذکر غیر عاقل جمع دا په الف او تا سره راځي د مذکر غیر عاقل جمع په سره راځي په الف او تا سره راځي د مذکر غیر عاقل جمع په سره راځي په الف او تا سره راځي ولی و چې کم مذکر چې دی پای کې عقل نه کنه نو دې د مؤنث سره مشابهت دی ځکه په خزو کې عقل نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای هن ناقصات العقل والدين دا عقل په اعتبار سره ناقص دی او دین په اعتبار سره ناقص نو دغه زنانه چې څنګه په مؤنث کې عقل نه وي دغه شی د مذکر لا عقل بدی کوم عقل نه نو دې جمع مخالف او تاثر راځي هغه به خبره باندې پوه شوي ها نو مرفوعات جمع سره دا مرفوع ده او پاتې شو دا اعتراض چې لکه دا مرفوع جمع ده نو بیا په کار دا چې الف او تا سره نه راغله بلکې بس سره راغله په واو او نون سره راغله نو دا په واو نون سره ځکه نه راغله چې دا د مذکر غیر عاقل جمع ده او د مذکر غیر عاقل جمع بس سره راتلی شي پرې باندې پوه شوي ها نو المقصد الاول في المرفوعات مقصود اول دا یعنی زمون بلې کې درې مقصودونه به بیانوم یو مقصود اول دا په مرفوعاتو کې دریم په منصوباتو کې دریم په مجروراتو کې وذ الاسماء المرفوعه 8 اقسام اسماء مرفوعه اته قسم دي نو ځل کې بیا دا خبره ده چې الاسماء المرفوعه الاسماء موصوف ته المرفوعه ولا صفت ته او د موصوف صفت په منځ کې بیا مطابقت نشته نه نو موصوف صفت په منځ کې مطابقت نشته ده یلکه پوه شو به معنی ها دو جواب درینده چې په مرفوعاتو کې ګور الاسماء جمع ده او المرفوعات واحد ده مرفوعات سره واحد ده نو یدل المرفوعات کې ضمیر ده او هغه ضمیر راجع ده الاسماء ته او دا خبر شوی ده یا تاسو به ان شاء الله ورستو وګئ چې کله یو صفت وي هغه مشتق وي صفت مشتقه کله چې د دې نسبت د دې اسناد دا جمع مؤنث جمع ته وشي جمع مکسر ته ندی ته واحد مؤنث ضمیر هم راجع کول صحیح دي د واحد مؤنث ضمیر ورته راجع کول صحیح دي نه المرفوعه کې هي ضمیر ده چې هغه هي ضمیر راجع لري الاسماء ده لکه پوه شو به معنی نو دا الاسماء المرفوعات ویلهم صحیح دي او الاسماء المرفوعه ویلهم صحیح دي پوه شو لکه څنګه چې الايام الخاليات او الايام الخاليه دوانه ویل صحیح دي نه الاسماء المرفوعات 8 اقسام اسماء مرفوعات په څو قسم دي اته کم دي الفاعل نمبر 1 فاعل له نمبر 2 مفعول ما لم يسمى فاعله مفعول یعنی هغه مفعول چې داغه فاعل نه ذکر شوی چې دې تسویل لګي نائب فاعل والمبتدا والخبر مبتدا خبر ان واخواتها دلګي ترتیب زمونږه دا موږ د دې لپاره د شولې کو چې موږ د اساني اول به دلګي خبر ان واخواتها لیکل به اسم کان واخواتها اسم ما ولا مشبهه بليس خبر للتي لنفي خبر دا غلا چې نفي جنس لپاره غره خو موږ د خپل اساني لپاره فاعل نائب فاعل مبتدا خبر بیا دوه اسمونه او دوه خبرونه موږ ویل ولګل صحیح نو که ترتیب هر څنګه او په دې ترتیب باندې یادول آسان دي
فاعل نائب فاعل مبتدا خبر دا افعال ناقصه اسم دا ما ولا مشبهتان بليس اسم دا ورو مشبه بالفعل خبر او دلال فی الجنس خبر پوه شو دې معنی ها وس د دې نه اقوا دا هر تفصیل جنن دا ذکر کوي اول د فاعل ذکر کړل فاعل ځکه مقدم کړه نه په نورو باندې چې دا اکثر نحات باندې په مرفوعاتو کې اصل سلسله نه هغه فاعل دی ځکه چې دا د جمله فعلیه جز ده او جمله فعلیه دا اصل وی په ټولو جملو کې جمله فعلیه دا اصل وی په ټولو جملو کې خالي اول فاعل تعریف کوي چې فاعل څه ته وایي نو دا په یاد باندې یادول غواړي ما ته فکر دی فاعل څه ته وایي ورته د بدی سره پر ځای کړی چې را فاعل کار کوونکی ته وایي فاعل څه ته وایي کار کوونکی دا نو اس بدی باندې تا زوی مچاله کا ما ته زیدون بدی کې دا ما ته فعل له زید پکې سره نو سمانه شولا زید ولګي روزانه مړ کو کار کوونکی دا زید ما ته زیدون او زید فاعل له نو فاعل غوته چې کار کوونکی ته وایي کنه فاعل کار کوونکی ته وایي کنه نو له کار کوونکی الله دې که زید دې الله پاک دې کنه خبره غلطه ده چې فاعل کار کوونکی ته وایي دا وړو ته غلط وایي د فاعل تعریف دار كل اسم قبله فعل او صفه كل اسم قبله فعل او صفه اسند اليه على معنى انه قام به لا وقع عليه دا بدري ساون باندې یادول غوړي كل اسم قبله فعل او صفه کینا كل اسم قبله فعل او صفه ايوه خبر یاد نه كل اسم قبله فعل او صفه غير نمبر اسند اليه درهم نمبر على معنى انه قام به لا وقع عليه كل اسم قبله فعل او صفه اسند اليه على معنى انه قام به لا وقع عليه دا خبر صحیح ده ولغوني كل اسم قبله فعل او صفه اسند اليه على معنى انه قام به لا وقع عليه ما توس ګوره كل اسم قبله فعل او صفه فاعل څه ته وایي فاعل هغه اسم ته وایي چې مخکې فعل یا شبه فعل راغلی فاعل هغه اسم ته وایي چې مخکې فعل یا شبه فعل راغلی وي اسند الیه د دې فعل یا شبه فعل نسبت د فاعل د شوی د فعل یا شبه فعل نسبت څه ته شوی على معنى انه قام په دې حیثیت سره چې دا فعل په دې فاعل پورې قائم دی لا وقع عليه وقع شوی نه دی وذكر ما تزيدون ده ما تزيدون زيد ما تزيدون كل اسم قبله فعل اسم نه مکه فعل راغله کنه راغله اسند الیه نسبت ورته شوی ده کنه شوی علامه انه قام به دا په دې پورې قائم دی کنه ده نو صحیح شو که صحیح نه شو پوه شو به معنی نو كل اسم قبله فعل او صفه اسند الیه على معنى انه قام به لا وقع عليه فاعل تعریف زدکو څه تعریف ده وذكر بریږي درې خبرې موږ وکړې كل اسم قبله فعل چې هر هغه اسم دی چې مخکې فعل راغلی او صفت یاتي مخکې صيغه صفت راغلی یعنی شی فعل راغلی لګته قام زیدون نو زید ته وګوره زید مخکې فعل راغلی دی کنه ها یا زید ضارب ابوه عمرا نو ضارب ابوه دا فاعل دی ځکه د مخکې صيغه صفت راغلی ضاربون ته راغلی مخکې پوه شئ کوز دسی فعلو دسی اسمو چې مخکې د فعل یا شبه فعل نو راغلی نه ته فاعل نشو ویلی لکه ته زیدون قامه نو د زید ته فاعل نشو ویلی ځکه د مخکې د فعل نه راغلی مخکې د شبه فعل نه راغلی پوه شو به معنی ها په دې خبره باندې پوه شو کل اسم قبله فعل او صفه هر هغه اسم ته چې مخکې د فعل راغلی یا سره راغلی شبه فعل اسم فاعل اسم تفضیل صفت مشبہ اسم تفضیل مصدر دې ته وایي اسند الیه او د دې فعل یا شبه فعل نسبت ته شوی خدا نسبت ورته اصالتن شوی لکه قام زیدون نو د دې فعل نسبت د فاعل ته اصالتن شوی دی اوس کله چې دوی قام زیدون نو اوس د دې
قام نسبت دې ځای ته هم شوی دی او دې ته هم شوی دی خو دې ځای ته براه راست شوی دی او دې ځای ته په اعتبار د تابع سره شوی دی نو دې ته فاعل نه وایي دې ته فاعل دې دویم ځای ته فاعل نه وایي دې دویم ته تابع وایي څه ورته وایي تابع ورته وایي دې اول ته فاعل نه کل اسم قبله فعل هر هغه اسم چې مخکې د فعل وي اسند الیه د دې فعل نسبت دې ته شوی على معنى انه قام به پدې ایسه سره چې دا فعل پدې فاعل پورې قائم وي فعل پدې فاعل پورې سوي په طریقې د حدوث سره وي او په طریقې د صدور سره وي که په طریقې د حدوث سره وي او په طریقې د صدور سره وي صدور مطلب دا دی چې دا فعل کله د فاعل نه صادر شوی او کنه کله دا فعل د فاعل نه زاس ګوره په دې کې موږ ماته زیتون د داخل کړ مریضه زیتون یو بګه داخل کو چې ماته زیتون دا فعل د نه صادر شوی نه نه خو په طریقې د حدوث سره پکې پوه شو معنی ها یا دا شان ته مریضه زیتون زید بیمار شو نو زید خو په خپل باندې نه زید خو فاعل نه لګي فاعل خو څوک دی خو بیا هم دې ته څه لګي فاعل ولګي فاعل ورته ولې ولګي ځکه كل اسم قبله فعل اسند الیه على معنى انه قام به پوه شو معنی ها لا وقع عليه په دې سره اعتراض وکړو دغه نه د مفعول نه ځکه چې مفعول هم د فعل سره قائم وي او هغه پرې باندې واقع وي واقع لکه زید مضروب زید وعلى شوی دی نو په باندې فعل لا فاعل د فاعل لا فعل په باندې واقع شوی دی او په فاعل باندې د فاعل لا فعل واقع شوی نه بلکې فاعل پورې قائم وي په طریقې د حدوث سره لکه پوښتنه مې باندې كل اسم قبله فعل او صفة أسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه وره الفاعل فاعل تدوي كل اسم قبله فعل هر اسم چې مخکې د فعل او صفة یا د مخکې شبه فعل وي فاعل هر اسم ته چې مخکې د فعل یا شبه فعل لاغلی وي أسند إليه چې د فعل یا شبه فعل نسبت شوی دی ته براه راست على معنى پدې معنی سره انه قام به چې دا قائم دی پدې سره لا وقع عليه نه واقع دی باندې نو كل اسم دا جنس ته ټول د شامل له قبله فعل او صفه پدې سره دی مبتدا وتلا ځکه چې د مبتدا نه مخکې څه نه راغلی مخکې د فعل او شبه فعل نه راغلی مبتدا او خبر ته دوانو وتل اوس نه الیه دا دویم قید دی پدې سره د توابع وتل سدي وتلو توابع على معنى انه قام به پدې سره د سوتو نائب فاعل سدي وتو لکه قام زیدون نو ګوره قام زیدون کې زید ته وګوره زید فاعل دی کنه نه زید فاعل ولې دی ځکه چې مکه دی فعل لاغله دی فعل نسبت ته شوی دی او دا فعل پر پوره زیدون ضارب ابوه عمرا په دې مثال کې دا ابوه فاعل دی ابو سره فاعل دی ځکه دې مکه صيغه صفت راغله اسم فاعل دی مکه راغله دی او د دې صيغه صفت نسبت دی ته شوی دی وما ضرب زيد عمرا دا مثال د دې فعل متعدی دی قام زید مثال فعل لازمی دی زید ضارب ابوه عمرا دا مثال د صيغه صفت دی ما ضرب زید عمرا دا مثال د فعل متعدی دی پوه شو به باندې پوره ده دا وړو نو ګور نن سبق کې موږ څه خبر وکړه یوم المقصد په باره کې خبر وکړه چې مقصد مصدر میمی دی په معنا د مقصود باندې دی مرفوعات د چا جمع ده مرفوع جمع ده کنه مرفوعات جمع ده او بیا الاسماء المرفوعات په کار ده کله اسماء المرفوعات په کار ده او مرفوعات ټول سوري اته همغوي او پای کې بیا موږ د فاعل تعریف وکړو او د فاعل لغوي معنی نه کار کوونکې او اصطلاحي تعریف دا غره چې کل اسم قبله فعل او صفه اسند الیه على معنى انه قام به لا وقع عليه او د دې مثال موږ دا به چی دا به